الله به ورله ډېر ښایسته اجر ورکړي چې کله بنده الله له قرض ورکړي. چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو چې په تاسو کې څوک دی هغه کس چې الله له قرض ورکړي نو الله به ورله دوچن ورکړي. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو صحابی دے ابو الدحداح نومے دے ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی اللہ زمونگ نا قرض غواڑی اللہ زمونگ نا قرض غواڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل وی اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے. اللہ خو بے پروازات تے اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے خو اللہ وی چی دی زما پنم ورکی نزب ورلا پا بدل کی جنت ورکم. دا اللہ مونگ دا پاروی چی دی زما پنم ورکی نزب ورتا جنت ورکم. وی خا اللہ دی سوائی وی آو وی دا اللہ حبیب تا تا علم دے چی زد دو باغون مالکم زما پا ملکیت کی دو باغون دی. دا اللہ حبیب ما دوارا دا اللہ پلار کے خرچ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی ندی سی بنکے دا یو باغ با دا اللہ پلار کے خرچ کیو دا یو با دا خپلو بچو دا نفقی دا پارا باقی پری دا با پخپل اہل و عیال خرچ کے و دا یو با صدقہ کی. اگوی ٹک دا دا اللہ حبیبا وی کم باغ چی مشتمل دے پا شپک سو کجورو باندے شپک سو ڈکی پکی ولاڑو دا کجورو دا اللہ حبیبا اقا شپک سو ڈکو والا باغ چی شپک سو کجوری پکی ولاڑی دے غمی ورک چکور تراغ نخپلی بی بی توائی وی ما اغا باغ ورکو چی کم کے شپک سو کجوری ولاڑی وی بی بی ورتوائی مبارک شا دیر اخکولی سودا دی وکڑن دیر اخکولی سودا دا خو زمونگ دا اخیرت سودا دا. وی صحابی چراغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرب العالمین پا جنت کے دیری میوداری مونی ورکڑلے او ډیر پاخه پاخه محلونه ورله الله ورکړه ډیرې میوهدارې ونې الله ورکړلې او پاخه پاخه محلونه ورله الله ابو الدحداح رضی الله تعالی عنه له په جنت کې ورکړل. د دنیا کې ورکړل الله تبارک وتعالی بدله په جنت کې ورکړل. ته د دنیا باغ ورکې نو الله بتعالی په جنت کې باغ ورکړي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داو مرضاکم بالصدقہ دخپلو مرضیانو علاج اکی پا صدقی سر دخپلو مرضیانو علاج اکی پا صدقی سر. علاج سنت تے دا سنت طریقہ دا مریض لبا علاج کے ڈاکٹری دوائی بکئی حکیمی دوائی بکئی خود دی سر صدقہ ورکوا اکثر مریض د صدقی پا وجہ کی. نبی علیہ السلام فرمائی داو مرضاکم بالصدقہ دخپلو مریضانو علاج کوئی پا صدقی سر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکلی دیوی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ لیو کس راغے ورطوی چی حضرت دا اوو کالو نمی پدی زنگون کی زخم دے وکال اشول او اغی زخم نوی نزی او اغی زخم نخکیگی وکال میں اشول. وی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائل چی زمان رائی دادا چی تیو کوئی اوباسا دا اوبو نو چی دا اغی کوئی نا اوبا شروشی کنا نو اللہ بستا دا زنگون نوی نودرے چی دا اغی زنگون دا اغی چی تکویے اوباسی او دا اغی نا اوبا چالوشی او خلقو تا نپا شوروشی نوی اللہ بستا دا زنگون نا دا وی نودرے اوی دق شانتی اشول چی اغی کویے وکنستو او دا اغی نا اوبا جارشوی نو دلتا دا زنگون نا وی نودرے دلا. داو مرزاکم بالصدقہ دخپلو مرزیانو علاج کوئی پا صدقی سر دخپلو مرزیانو علاج کوئی پا صدقی سر.
معمولی صدقه ورکوي، لږ صدقه ورکوي، خو په دې سره الله ډیر برکات او ډیر خیرونه را نازلي. حدیث مبارک کې راځي چې کله سحر رڼا وخیږي نو دوه فرشتي اواز کوي، یوه وی اللهم اعط منفقا خلفا، یا الله دا څوک چې په مخلوق باندې خرچ کوي خلفن الله ته ولا غوره بدله ورکړي. دا اعلان هره ورځ فرشته کوي، څوک چې په مخلوق خرچه کوي یا الله خلفن اعط منفقا خلفن الله دی خرچ کون کی له غوره بدله ورکړي. فرشته دعا کوي، فرشته اعلان کوي، وی اللهم اعط ممسکا تلفن، یا الله چې څوک په مخلوق خرچ نه کوي داغه مال هلاک، داغه مال هلاک کی. فرشته وای یا الله چې څوک خرچه کوي یو فرشته وای یا الله غوره بدله ولا ورکړي. بل وای یا الله چې څوک مال نه خرچ کی الله دا مال ولا هلاک، دا مال ورله هلاک. نو داغه فرشته आवाज کی تاسو بلیدي اکثر بناسا په حادثه راشي او ټول مال به هلاک شي، په یو ځای به جمع کړي په یو ځای ته حادثه راشي او ټول مال لاړ شي. دا دې صدقه نه ورکوي، دا دې په مخلوق نه لګي. نو فرشته وی الله هلاکې کوي، د دې مال نه څه فایده چې هغې نه مخلوق ته پیدا نه، د هغې نه مخلوق ته پیدا نه. حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به صدقه د بنده سورې وي، سورې. قیامت کې به د هر سړي د سوري ضرورت وي، هر سړی به خولو کی، هر سړی یومئذ شأن یغنی، د هر سړي به یو شانې چې د بل نه به بې پروا کړی، د بل څه فکر به یي نه، د بچي فکر به نه وي، د ملګري به نه وي، د بیبي به نه وي. شأن یغنی، په دغې ورځ باندې دا صدقه چې ده دا به د بنده سوري، دا به د بنده سوري. مونږ خیال نه دی کړی، مونږ چې صدقه ورکو نو مونږ سړي ته ګورو، د ته وګوره یاره دی د صدقې قابل دی، ورکم که ور نه کم، یاره په دې ځای کې به خرچ کول ښه که ښه به نه، په دې کې به ښه که به ښه نه. مونږ سړي ته ګورو. حدیث مبارک کې راځي وی چې کله بنده صدقه ورکي، کدی چاله ورکي او کدی په مدرسه کې ورکي او کدی په جماعت کې ورکي او کدی بل چاله ورکي، چې صدقه ورکي نو دا صدقه د الله تبارک وتعالی خلاص ته لاړه شي. دا الله له ورکول دي، سړي ته مه ګوره، مدرسې ته او جماعت ته مه ګوره. دا اول د الله په نوم ځینې دا صدقه چې دا د الله خلاص ته ورشي. من صدقه بعدل تمرن، څوک چې صدقه وکړي د کجوري مره، د کجوري مره، د یوې کجوري په برابرۍ صدقه وکړي، د یوې کجوري په برابرۍ. یوه کجوره څومره کم قیمت لري، کیلو په 300-400 روپۍ ده، نو یوه کجوره چې به د هغې به 100 روپۍ رغي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک صدقه وکړي په اندازه د کجوري، لکه د کجوري مره یوې کجوري مره قیمت ورکړي، نو دا د الله خلاص ته لاړه شي او الله تبارک وتعالی یربي د دې صدقې تربیت کوي، پالنه یې کوي. پالنه لکه څنګه چې موږ د اس بچې پالو چې دا غټ شي که نه، نو وایي دقه شان الله د دې صدقې پالنه کوي چې میدان محشر شي او د طول شروع شي و یو غر به راشي، دا هغه صدقه د غر ته به رسېدلي، د کجوري مره به یې ورکړي او د هغې نه به یو غر جوړ شوی. دی به وایي یا الله ما خپله عملنامه ولیدله، په هغې کې خو ما دا عمل نه ولیدلی، دا غر چې راغی دومره غټ عمل خو ما نه ولیدلی. ارشاد به ورته وشي چې دا هغه صدقه چې تا ورکړې وه د دې الله تربیت کو د دې نه لوی غر جوړ شوی دی، وی به دا ورله په تله د میزان او د نیکو کې به یې ورله کېږي. دا چې د یوې کجوري مره صدقه یې کوي. موږ نن دې فکر کوو چې په ځان یې وخورم، ټیک ته په ځان یې خوروه، په بچو یې خوروه، په هر چا خوروه، صدقه کوه دا جمع کېږي. حدیث مبارک کې راځي صدقه چې دا تطفئ غضب الرب، دا د رب غصه سړی،
او دا بد مرگ د بندن لرکی، بد مرگ لرکی د الله غوسه سړی، صدقه د بندن بد مرگ لرکی، صدقه د بنده چې دا هغه غوسه سړی چې کله بنده صدقه کوي، چې کله بنده صدقه کوي نو په دې سره د الله تبارک وتعالی غوسه مړه کیږي، په دې سره د الله رضا حاصلیږي. نو دا ډیر ښه صفت دی، دا د الله سره جمع کول دي. دا نور مونږ په ځان لګو او صدقه چې دا د رب العالمین سره جمع کول دي، دا د الله سره جمع کیږي. حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به الله تبارک وتعالی سلور کس بی حساب جنت تبوزی، سلور کس به الله بی حساب جنت تبوزی. یو عالم خو چې په خپل علم عمل کړی وي، یو شهید چې د وجود قربانی ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره قربانی ورکړي، دریم هغه حاجی صاحب چې هغه حج وکي بغیر د فساد، حج وکي خالص د الله د رضا د پاره، خو هلته به کوم جنگ جګړې او کنزل او کارونه اونکي بغیر د فساد نه. او دریم سخی چې هغه صدقه ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره ورکړي، چې دا چپ لاس تی نه خبر شو. صدقه داسې ورکوه چې چپ لاس تی نه خبري. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. نو چې نن صدقه ورکې او سبا اثباتي نه خو لاړله صدقه، چې داسې صدقه ورکړي چې چپ لاس تی نه خبر شوی نه، نو یو دقه کس، نو دا سلور کسب الله بی حساب جنت تبوزی. عالم با عمل، شهید خو چې خالص د الله د رضا د پاره د خپل وجود قربانی ورکړي، حاجی صاحب چې حج کړي بغیر د فساد نه، او سخی چې سخاوت کړي خالص د الله د رضا د پاره. دا سلور کسب الله بی حساب جنت تبوزی. حدیث مبارک کې راځي چې دا سلور کسا بی حساب جنت ته ننوځي نو د دې به اختلاف پیدا شي. یو به وایي چې زړم بې زما، بل به وایي چې زړم بې زما، بل به وایي چې زړم بې زما. دا خو به سلور واړه بی حساب ځي نو اختلاف پیدا شي. یو به وایي زه زما، بل به وایي زه زما، بل به وایي زړم بې دنده کېږم. الله به جبریل امین راولیږي چې ورشه دې له فیصله وکړه چې ړومبې به څوک ځي. جبریل امین براشي، شهید ته به وایي ته وایي چې زه ړومبې ځم، نو وایي به او وایي به تا د شهادت د فضیلت د چا نه اورېدلی و؟ نو دی به وایي چې د عالم نه. نو وایي به چې ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې، عالم دی استاز نه دی، شهید خو به مسله حل شي. حاجی صاحب به وایي الله زه جنت ته ځم، جبریل امین به ورته وایي د حج فضیلت خو عالم بیان کړی، ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې. نو حاجی صاحب بم ودرې، نو عالم به وایي چې ګنې زما نمبر راغی، زه ړومبې ځمه. وایي عالم چې مخامخ شي نو عالم به په خپله ووایي چې یا الله ما چې دا علم کړی و نو دا مې د دې سخي په سخاوت کړی و، الله دا د دې سخي برکت و چې ما علم کړی و نو دې زما نه ړومبې حقدار دی. اواز به وشي چې دا سخي د عالم نه مخکې کوي او عالم ترې وروسته. الله به سخي د ټولو نه ړومبې جنت ته دنده کړي چې هغه سخاوت کړی او صدقه یې ورکړي. دا دومره د کمال خبره ده، د کمال. لازمي نه ده د دوی په کروڑونو پیسې ورکه او په لکونو ورکه، خپل مال ته ګوره، خپل مال ته او خپل طاقت ته ګوره. الله چې دی هغه اخلاص ته ګوري، ډیروالی د مال ته نه ګوري. نو دقې سخي ته به الله وایي ته د ټولو نه مخکې ځه جنت ته. د سخي به د عالم نه مخکې جنت ته لاړ شي، او د شهید نه به مخکې لاړ شي، او د حاجي صاحب نه به مخکې جنت ته لاړ شي. ځکه چې د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و، د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و. الله به ترې نه دی مخکې جنت ته روان کی. دی سخي ته به الله وایي ته د ده نه مخکې ته جنت ته ځه. نو صدقه کې به سړي ته نه ګوري، صدقه د الله د ذات په نوم میلاویږي. حدیث مبارک کې راځي سپی چې دی سپی تاسو
مسله اوریدلې که نه سپی چې دی دا چې اوبه جوټه کړي نو دا به څو پیرین ځي اولهن بالترا خاورې ورسره هم په یو پیره ومږه د سپي دا جوټه دومره پلیته ده دا دومره پلیت سیز دی سپی بغیر د ضرورت د کورونو کې سپي مه ساتئ ښه حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی بغیر د ضرورت نه سپی ساتي د اجر نه هره ورځ کمی کیږي هره ورځ دا اجر هم سیوا ډېر دی چې لا هره ورځ ترې نه کمی کیږي نو سپي کورونو کې نه ساتو ښه هره ورځ به د دې سړي د اجر نه کمی کیږي چې کور کې سپی نو دا عمل کو ډېر چې لا هله ورځ رانه کمیږي نو چې څه به پاتې شي نو سپی چې څه څیز جوټه کړي نو کتابونه وایي په خاورو یې یو ځل وینځئ خو دقه سپیو یو ورځ تږی سپیو تږی یوه زنانه وه بدکاره زنانه فاحشه او بدکاره زنانه خپل پیزارې پړي ته ور واچو سپي له یې اوبه راوخېجولې هغې سپي د ډېرې تندې نه په دې خټو باندې چکونه لګول په لمده خټه باندې تږی و ډېر زیات دې ورله اوبه راوخېجولې په هغې سپي باندې اوبه اسکولې الله د هغې ښځې فیصله د جنت وکړله نو سپی چې سپی دی او چې بیا په مخلوق او په اشرف المخلوقات چې مسلمان دی انسان دی ته په هغه صدقه وکړي چې د دې به الله څومره لوی اجر درکوي څومره لویه بدله به یې رب العالمین درکوي چې کله پې ته صدقه وکړي چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو صحابه کامیاب په دیو چې دلته به آیات وورید نو ما ګنټه کې به په هغه آیات باندې عمل کړی دا آیات مبارکه را نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون هرگز نیکی نشئ حاصلولی تر دې چې هغه مال هم نه خرچ کړی چې کم مال تاسو ته خوښي چې هغه هم نه دی خرچ کړی نو نیکی نشئ حاصلولی بس ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی وی د الله حبیبه ما ته په ټولو مالونو کې غوره مال چې دی هغه بیرحا باغ دی چې د مسجد نبوي مخامخ باغ د کجورو بیرحا امام الانبیا به پکې ناسته پاستم کول وی دقه باغ ما ته په ټول مال کې خوښ دی وی د الله حبیبه دغه ټول باغ مې د الله په لار کې ورک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دا په خپل اهل و عیال په رشته دارانو باندې ولګوه هغه په خپلو تره زامنو باندې تقسیم کړو وی چې کله یې باغ ورکو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بخ 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 دا د خوشحالۍ کلمه ده مونږ چې څوک لوی کارو کې نو مونږ وایو ډېر ښه ډېر ښه ډېر الله ډېر الله امام الانبیا ورته وایي بخ 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه چې امام الانبیا دومره د خوشحالۍ اظهار کو چې بخ بخ نه چې الله به ورله څه ورکړي چې الله به ورله څه ورکړي عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه بیر رومه دا یو کویو د یو یهودي سره و هغه به تې اوبه خرڅولې نو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه پسې لاړ وی دا را باندې را خرڅ کا او دا خو زما کاروبار بندیږي وی زه نیم راکه او پیسې به پوره درکمه نو پیسې ورله پوره ورکړې او کویې تې نیم واغست یهودي ورته وی یوه ورځ به ستا نمبري یوه ورځ زما بیر رومه هغه وی ټیک ده نو د اعلان وکوي زما په نمبر کې فری راځي نو چې د هغه نمبر شو نو ټولو خلقو به فری اوبه وړلې نو چې بیا به کله د هغې یهودي نمبر شو نو هغه ته خو به څوک پاتې نه هغه په نمبر به خوشې و نو هغه ورته وی راشه دا نیم پسې م واله زه اوس په دې نیم څه کوم نو هغه نیم یې م واغستو او ټول مخلوق ته یې وقف کوي راځئ اوبه تې څکئ چې څومره خلقو به تې اوبه څکلي څومره زناورو به تې اوبه څکلي حشرات الارض به تې نه اوبه څکلي دا څومره لویه صدقه ده ستا ذهن کې شته چې داسې یوه صدقه چې ته به مړې هغه به چلیږي ځان له پې ذهن ور واچوه ځان سره محاسبه وکړه چې څه دې کړي دي څه شته دی چې ستا د مرګ نه پس په بیا تا ته میلاویږي نو هغه بیر رومه ورکو بیر رومه یې واغسته وقف یې کو وی راځئ اوبه تې نه څکئ فری
صدقه باندې الله ډیر سور کی. منصور ابن عمار رحمت الله علیه یو پیره تقریر کو. یو کس راغی سوال وکوي مال یو سلور درهم پکار دی. نو منصور ابن عمار رحمت الله علیه څوک په ولا ورنکی نو د یو يهودي غلام ناسو اپاسید وی زب ولا ورک سلور دراهم ولا ورکړل. خودی منصور ابن عمار رحمت الله علیه ته وی ما ته سلور دعاګانې وک. هغه ورته و به کم ده وی کومه دعا وی اوله دعا خدا وکړه چې زه غریب یم چې الله مې مالدار کړي. هغې غلام ورته زه غریب یم چې الله مې مالدار کړي. هغه وی ټیک د دعا یې وکړه وی الله دې مالدار کړي. وی دویمه وی زما مالک چې دی هغه یهودي دی دعا وکړه چې الله یې مسلمان کړي. دویمه دعا یې وکړله وی یا الله د ده دا مالک چې دی الله هغه مسلمان کړي. وی درېیمه دعا دا وکړه چې زه غلام یم چې الله ما آزاد کړي. وی الله آزاد یې کړي. وی درېیمه دعا وکړه چې الله زما او زما د مالک ګناهونه معاف کړي. هغه هم وکړله. چې دا غلام لیټ راغی نو هغه مالک ورته وی ولې ایثار شوی. منصور ابن عمار رحمت الله علیه تقریر کو کس سلور درهمه وغوښتل ما ورله ورکړل. هغه راته سلور دعاګانې وکړل. وی کومې دعاګانې وی اوله دعا دا وه چې ما ورته وی زه غریب یم دعا وکړه چې الله مې مالدار کړي. وی تا څو درهمه ورکړي وی سلور. وی هو سلور زره واله سلور زره والا ورکړل. وی بله څه دعا وه ما چې یا الله نه خو یوه قبوله شوه چې الله زه غریب یم ما مالدار کړه. دویم مې ورته وی چې دعا وکړه زه غلام یم چې الله مې آزاد کړي. هغه ورته وی انت حر لوجه الله د الله دپاره مې آزاد کړي. زه وی درېیمه دعا څه وه ما چې یا الله زما د دې مالک اسلام نصیب کړي چې دا مالک مې مسلمان شي. هغې مالک وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وی څلورمه څه دعا وه وی څلورمه دا وه چې یا الله زما او زما د مالک ټول ګناهونه معاف کړي. نو هغه مالک یې ورته وی دا درې زما په وس کې نو ما وکړل او دا یو چې د چا په وس کې دی هغه دی هغه وکړي. دا درې زما په وس کې او زما ګناهونه بخل او ستا ګناهونه بخل خو د الله په وس کې دي هغه دی الله وکړي. چې د شپې هغه مالک وده شو خوب یې ولیدو. رب العالمین ورته خوب کې وایي چې ستا په قدرت کې څه و هغه تا وکړلو او چې زما په قدرت کې و هغه دې ما ته پرېښودل. ستا ګناهونه مې معاف کړه د غلام مې د لم معاف کړو. هغه تقریر چې کو منصور ابن عمار دا هغه مې معاف کړو او دا تقریر چې چورېدو د هغې ټولو ګناهونه مې معاف کړل. الله ډېر غني ذات دی. الله ډېره بدله بندله ورکوي ډېره بدله. تا به 1 روپۍ ورکړي او الله به درله 900 درکړي په میدان محشر کې. دا یوه خبره ځان سره ذهن کې ور واچوئ. ځان له پې خیر تسلي وکئ مطمئن به شئ. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا کې رښتینی دی که نه دی؟ دی که نه رښتینی؟ د ټولې دنیا رښتینی چې موږ راغونډ کړو د امام الانبیا یوې خبرې ته نه رسي. او نبی علیہ السلام صحابه ته وایي زه په یو څو خبرو قسم خورم. زه پې قسم خورم قسم چې دا داسې مضبوطې دي. د امام الانبیا قسم خوړو ته خو ضرورت نه و. د هغه خبرې رښتینې دي خو نه په یو څو خبرو زه قسم خورم. یو په دې خبره قسم خورمه چې کم سړی صدقه ورکوي د ده به مال نه کمیږي. دا به سیوا کېږي. وي زه پې قسم خورم. اوس هم ذهن ته خبره نه پرېوځي. ډېر کسان وایي ور به کوو بیا به را نه شي مولي صاحب ته خو ورکه که نه ټرای وکړه. وایي زیره چې دا شتم ورکم او بیا راله رام نه شي. هم ستا د نبی علیه السلام په خبره یقین نشته. نبی علیه السلام وایي قسم خورم قسم چې مال په ورکولو په صدقه نه کمیږي. دا به سیوا کېږي. زه قسم خورم. او د کم سړي سره چې یو تن ظلم وکړي او دی معاف کی زه قسم خورم چې الله به د ده مرتبه اوچتوي. موږ وایو که ما معافي وکړه نو زه به کمزوری ښکاره شم. نبی علیه السلام وایي الله به دې درجه اوچتوي. زه قسم خورم چې تا دې معاف کو درجه به دې الله اوچتوي. بعضې وایي صدقه کوم خو غریب یم. زه ورته وایم نبی علیه السلام وایي د ټولو نه بهترینه صدقه پیژنئ؟ ټولو نه بهترینه وایي یو دا هغه صدقه ده چې یو یې پټه ورکړي یتیم له، پټه یې ورکړي غریب له، پټه یې ورکړي غریب له.
چې ډېره پټی او دویم چې ستا سره د غربت یری یی ته غریب او پټه صدقه غریب له ورکې د دې نه بله غوره صدقه نشته وریم کې غریب له خو پټه یې ورکې پټه او دویم چې یی غریبو یریږي چې ګورې غربت را باندې را روان دی د دې نه بله غوره صدقه امام الانبیا وی نشته دی به هر صورت رب العالمین دی پې زمونږ د ټولو عمل کول نصیب کی او چا کور کې چې مریضان یې ډېرې صدقې ټیم په ټیم ورکوئ په دې سره الله مرضیان ښه کوي په دې سره الله مرضیان ښه کوي رب العالمین دی د عمل کولو